ښځه به په څلورو څیزونو کې د خاوند نه بهتري او خاوند به هم په څلورو صفاتو کې د ښځې نه بهتري. دا علماو لیکلي دي. نو چې کله هم رشته کوئ نو دا څلور څیزونه په هلک کې هم ګورئ او د څلور څیزونه د جینۍ په صفاتو کې هم ګورئ. لومړنی څه دی؟ خاوند چې بهتري د ښځې نه، نو په څو څیزونو کې بهتري؟ د ټول نه مخکې په عمر کې، یعنی په عمر کې چې لږ عمر یې سیوی برابري. صحیح ده. دویم خبره څه ده؟ په قد کې، یعنی چې د ښځې نه دنګ وي، نه چې د ښځې نه څه چیتي که څوک چیتي مې دغه څه مسله نشته، خو بیا هم که نه. دریم څه دي؟ جناب په مال کې چې خاوند څه لږ مالداري. او څلورم څه دی؟ څلورم دی شرافت. شرافت هغې ته وایي که نه چې هغه دروند خوږ نه دی، دروند خوږ چې دا څلور صفتونه په سړي کې که نه په هلک کې، نو بس دا بیا بهتره ده. اوس جناب ښځه په څلورو صفاتو کې د خاوند نه بهتره پکار ده. دا علماو لیکلي دي. په ځای صدقات کې شته. هغه کم دي. اولنی څه دی؟ په حسن کې چې ښځه نه ده دا په خاوند باندې په حسن کې سیوی. دویم پکې څه دی؟ ادب کې، یعنی داسې کرداري، داسې ادب د هر یو الفاظو چې کم یو کار څنګه پکاري چې په بهترین انداز کې هغه کوي. یعنی د مشرانو د خاوند ادب، بیا د بچو سره کم سلوک، دا ټول په آدابو کې راځي چې په دې کې بهتري. دریم کم یو دی؟ په تقوا کې، پرهیزګاري کې، چې د خاوند په غیر موجودګۍ کې کور ته کور ووایي او د خاوند په غیر موجودګۍ کې د خاوند عزت ته عزت ووایي. دریم څه دی؟ په تقوا کې. او څلورم څه دی؟ عادتونه، چې عادتونه یې ښایسته. دا نه دا بعضې ښځې څه د ځان نه یا دغه سازي کړي وږي او وږې خوی کوي، او بعضې پکې داسې وي چې ډېر د میلمه او دا ټولې خبرې ترې په دې کې راځي چې د خاوند سره په ښایسته چې آدابو کې اوسېږي او د بچو سره او د سر او خواږې د ټولو سره ښایسته سلوک کوي. جناب تاسو ته پته ده ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه به څه کومه؟ زه به وایي په دې ښځې کې یو صفت ګورم. هغه څه دی؟ هغه دی دینداري، تقوا. نو په کومه ښځه کې چې تقوا او پرهیزګاري، زه به د هغې سره واده کوم. نو جناب اسلام هم دا وایي چې کومه ښځه پرهیزګاره او تقواداري یا جینۍ پرهیزګاره تقواداري، د هغې سره بهتره ده چې نکاح وکړل شي په نسبت د مال او د دولت او پلانې او ډینګرې، ځکه دا بیا وروسته څه کوي؟ وبال ګرځي. دا څلور صفتونه هر کله چې لور ورکوي نو دا څلور صفتونه په سړي کې ګوري چې دا پکې شته او که نه. او هر کله چې زوی له ښځه کوي نو په جینۍ کې دا صفات ګوري چې دا صفت د هغې په زندګۍ کې شته او که نه. نو په دې صفاتو چې تاسو بیا رشته کوئ که نه، انشاءالله هغه به کامیابوي.